دا ویډیو مو پهله چانس دی چې رئیسانو ناموکه دې لپاره د کوو چې مو اوسه پورې څه غور نه وشو. دلته جلال راغلی و، دې ته مو وله، ما په خپله ورته وله چې جلال صاحب دغه ځای کې موږ چې پراته یو نو اوسه پورې دغه ځای نه جاز نه شو ډاک. ویلې بس نمبر یې راځي، هغه نه چې پېښور نه راځي، که چاپخ نه راځي، دغه ځای څلور میاشتو والا کسان هغه دغه ځای کې ټول پراته دي. مجبور دو کو رجوع پورې مصابر وکړو. جلال اوسه پورې توی دغه رئیسانو هغه ما نه کو چې دا کسان خو ډېر ځنډن دي. 3 ورځو والا لوړو، 10 ورځو والا لوړل، دا ټول لوړل. اوس موږ دغه ځای کې پراته وو، دغو خلکو ویزې اندالته ختم شولې، ځنه کسانو به زه بېرته واپس لوړو. اخر دا خو څه انصاف نه دی. د ایمو پر یاد وشه نه کوو، دې انده مقصد شو چې بلکل تاسو ایمو غم نه کوئ. او تو کوم کس کې نولی دی هغه کس ته مو ټلیفون په ذریعې باندې خبرې وکړې، هغه ټلیفوني کې ته وویل چې لاس مو زه دا مو مجبور شو چې ویډیو مو درته وکړه. مونږ نه کولی، مو اول ټلیفون وکړو، سجید مو نمبر واخیستو، سجید نه پوښتنه کوه چې هغه دغه ځای مشر دی، منیجر دی، هغه نه ته پوښتنه کوه چې خپل سر مو کار نه دی کړی. خو مو مجبور شو. زه د داسې یم چې روژه راغله، روژې کې دا خلکو همو ته ټټر والی دی، خو 4 میاشتې وایي دا بس کپي دی. نور مو دوی مزید مجبوروای نشو. ما ته روژه ما تیار کی که ما بیمارانو ته هغه به وریژې مړی تیاره کړي، کومه یوه وکړي. ته څه بندوبست ما ته نشي که ټیک دی وشه به یې که ته نشي که هغه ځای کې ته به بندوبست وکړه، دغه ځای کې ما ته هوټل خلاص که، خو ته یې خلاص که، بیا کمي چنده راوړه، کمي پیسې راوړه. دغو خلکو څه خو نشته، مزدورۍ خو یې نشته دي. بیا ته وکړه کنې چې هلیکوپټر اول دغه ځای نه ټول مو نه لرې کړه، دغه ځای نه هوټل نه لرې کړه چې دوی خپل هوټل خلاص کړي، هوټل صفایي وکړي. وشه دا خلک نورې مو مزید خدمت نور مو نه یو ته تیار چې مو خدمت وکړي، هغه تیار دي، هغه دی چې موږ کوو، خو شمو نه یو تیار. بس مهرباني دې وشي. اوس د بل سپین ږیری لپاره چې کومه دی ملک باندې قوم باندې دغو خلکو قرباني کړې دی. ویلي چې څوره چاندې راځي، اسټرالیا والا، قطر والا، ابوظبي والا، کویت والا، دا مسافران دي چې چاندې د کوي خلکو ته. تاسو دا ما ټیک دی تاکي تاسو ولې انجماله نن ته څوره یعنی خرابې خبرې وکړي مو دپاره چې کومه دی دا بې ذاته خبره ښه نه دی، ځکه مو دپاره ښه نه دی، تو دپاره ښه نه دی. مشره ته انجمن کې ناست ته مو څه خبره وکړه، ته مو ته داسې خبره مه کوه چې هغه خلک نه ناروز کېږي. دا خلک د مرچو کې جنګېږي، مسافران د چندیا درته کوي، دا هوټلونه دي چې شي دي دغو مسافرانو پورې دا اخیستل شوي دي. نن ته څوک د انجمن کې ناست ارام سره ناست ایمو غم نشته. دا خلک همیشه دپاره ښایي مو ذمهوار نه دي که نه چې موږ ته مړی کوي. دا غریبان خو د نیمګړي نه دي، خو کم از کم انصاف پکار دی. مو روژه راغله، هر سړی ښه مالدار دی، هغه جیبه خرچي کوي، پیسې ورسره وي، څه ورسره وي. مو به څه کوو اخر؟ مو ته خو څه بندوبست پکار دی، یا جاز بندوبست، یا دغو خلکو ته دوره پیسې واستوه چې دغه کې مسؤول کسان وي، هغه دغو خلکو ته فرشانه اویر کوي، روژه مات اویر کوي. کم از کم روژې دي. دا بېانصافه خبرې چې ته ماته انجمنه سپکې خبرې کوي. ځان سره کوم سړی هغه د اوس د وکړې خبرې نه جایز وکړي، دې خبرې پکار ته معافي وغواړي دغه خلکو نه. دا خلک دغې ته مجبور شوي دي چې اوس یې قسم کړی دی چې نشي مو پیدل چې کومه د مارش کوو چې کوم ځای پرې لوړلو. مو بیا ګیله نه منوي چا سبا پورې ټیم دی، سبا پورې ټیم دی، 7 بجې پورې دا بیا یې چې موږ ته هغه دی موږ ته ښې وبالي دا بروکه نه یې کوي چې کومه دی تاسو سپکه کیسه دی. هغوی په جلوس ووتلو، هغوی لاره خلاصه کړله، موږ ته نه لاره نه جوز نه څه. دلته خیر دغه ګناه خو دغو نه دي کړي، دا خو مسافران خلک دي، څه شی نه راغلي دي، ټول بهر نه مسافران راغلي دي، څوک په پاسپورټ. دا په انصافه خبره نه دی چې 3 میاشتې شروع شي، هغه چې دلته باندې په راشي لوړ شي چې کومه دی هغو خلکو ته جواز ورکوي چې څوک شپرست دی، څوک پیسې ورکوي، هغه لوړ شي، هغه چکر